د انساني خدمت جذبه لرونکي رضاکار بغیر د سماویزه هر وخت د خدمت لوی برتم لا تړلی وي که د هنګامي پیښې زخمیان اسپیټالونو ته رسول او که پنیر لاو شوي خلک راویستل وي نو د سیول ډیفنس رضاکار به د هر چا نه وړاندې وي ځکه چې د رضاکارو جذبې ډېرې لوړې وي د دغې رضاکار تنظیم د چیف وارډن د ټاکنې او د رضاکارو د حوصله افزایۍ لپاره په ضلعي سیکریټریټ بړخیله کې یو دستوره وشوه چې پکې ډیپټي کمشنر منصور ارشد اسسټنټ کمشنر اون ایدر او ایډیشنل اسسټنټ کمشنر عدنان ابرار په خصوصي توګه او د سیول ډیفنس رضاکارو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو د غونډې په مهال ډیپټي کمشنر سیول ډیفنس نور فعال کولو په غرض ایډیشنل اسسټنټ کمشنر عدنان ابرار د تنظیم چیف وارډن وټاکلو دستورې ته ډیپټي کمشنر منصور ارشد خپل وینا کې وویل چې رضاکار د یوې معاشرې لپاره لوی کردار لوبوي باید چې هر څوک په هنګامي حالت کې د رضاکار په شکل کومک وکړي ځکه چې دا زموږ مذهبي فرض او اخلاقي ذمہواري ده د نننۍ غونډه خو د سیول ډیفنس د زموږ ملګري د دوی نوي تنظیم او د دوی د چیف وارډن د دې په خوشحالۍ کې هم وشوه دې نه علاوه چې څه انتظامی مشکلات د دوی په کارونو کې وو هغه ډېر په تفصیل سره ډسکس شو انشاءالله څنګه چې دوی مونږ پیله نه یو مایوسه کړي مونږ دوی نه همدا امید لرو چې انشاءالله په ډسټرکټ مالکند کې به دوی یو ځل بیا زموږ سر د فخر نه اوچتوي خو چې کوم سیول ډیفنس تنظیم دی کوم چې ډسټرکټ ګورنمنټ سرټیفای کړی دی هغه سره پیو دی هغې له چې هغې شاته چې کوم قانون دی هغې شاته مونږ پوره مرسته ده هغې لپاره مونږ هر قسمه هغې نه فار ایگزامپل په ایډمنسټریټیو سطح باندې یا په لوجسټک سطح باندې کوم سپورټ دی مونږ ورکوو یو تنظیم دی صرف چې کوم ډسټرکټ ایډمنسټریشن سرټیفای کړی دی دستورې ته اسسټنټ کمشنر اون ایدر چیف وارډن عدنان ابرار او د سیول ډیفنس نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې عمران زریاب خیبر نیوز مالکند